تختبای سیمه کومه چې د خیبر پښتونخوا دویم غټ ښار مردان نه د 15 کیلومتره په فاصله باندې موجود ده، کوم چې یو شمېر تاریخي ارزښتونو لا په خپله سینه زیور کړی دی. په دغه کې د ټکر فضل آباد کلي کې موجود د انګریزانو د وخت جوړ ارټ هم دی. د دغه ارټ د ځانګړي پیژنګلو په هکله مې چې کله د ځایي خلکو نه وتپوسل نو هغوی راته څه داسې وویل. 18 جریب پټې وه، اب صرف د دې ارټ لوبه کېده، خو د دې نه مخکې یو مسټیک شوی دی چې په دې کې یو 2 بیرنګ لګېدلي وو د انګریز د زمانې نه. جي هغې سره به ډېره فایده او د ارټ به ډېر تیز تاوېده، ډېر تیز به تاوېده، به بیا ډېرې په سپیډ کې دغه کېدی. نو بیا د دې نه هغه بیرنګان اوس دا مکمل په دې اوبو باندې روان دی. بیرنګ سیستم د دې نشته. که تاسو وګورئ نو ښه نظام زموږ د نیري دا په پاکستان کې دی او دا برطانوي حکومت چې کوم دی نو دا موږ له کړی دی. جی بالکل دا ارټ چې کوم دی دا د انګریز د وخت دی. 1800 تقریبا دلته چې کله د انګریز راج و د هغې نه پس چې کوم دی دغه ارټ دی دلته یو اریګیشن آفس و. د دې اوبه به هغې اریګیشن آفس ته تللې، د هغې کوارټرو ته به تللې او د دې سره ملحقه چې کوم دی 40 زره یو باغ و، د دې اوبه به هلته تللې. دا ارټ یقیني توګه باندې ډېر تاریخي ارزښتونه چې کوم دی خپل سینه کې رانغښتي دي او دې کې د کمال خبره دا ده چې دا د اوبو په چپو سره تاویږي. نور ارټ چې کوم دی هغه به تاسو وینئ چې هغه یا د څاروي سره تاویږي یا که نور داسې ځناوري د هغې سره تاویږي. زما نوم چې دی دا فرهاد دی او زه په دې اریګیشن کې نوکر یم. دا نیر چې دی نو دا د برطانیې ګورنمنټ موږ له جوړ کړی دی. په 1847 کې دا نیر راغلی دی. قانون چې دی نو 1893 کې دی نو شوی دی. په 93 کې ورسره دا ارټ هم دغه شانتې جوړ شوی چې څنګه دا نیر راغلی دغه شانتې ورسره دا ریسټ هاوس هم جوړ شوی. دې اوبه چې دا ټول زمیندارو ته خورېږي، نه سپلای کېږي، باقاعده زمیندارو ته ښه ډېرې اوبه روانې دي، ښه ماړه دي په اوبو باندې. ځایي خلک په ډاګه کوي که چېرته دا په هغه زوړ حالت کې بحال کړلی شي نو د اوبو ستونزې به تر ډېر حده پورې حل شي.